د زندګۍ متعلق مختلف احکامات او مسائل تاسو ته بیانېږي د دې دپاره چې زمونږ او ستاسو د زندګۍ مختلف اړخونه درست شي. د انسان تعلق مختلفو څیزونو سره دنیا کې راځي او د هر یو څیز متعلق د اسلام خپل احکامات او طریقه ده. څو پورې چې یو شی مکمل ټیک شوی نه نو هغه مکمل ښه کار نه کوي. یو ماشین کې چې فالټ راشي نو چې لږ نقصان پکې راشي نو د هغې کارکردګي کمه شي. خلک وایي مخکې به پې دومره کار کېدو اوس پې نه کېږي، نو د هغې وجه دا وي چې د هغې په څه پرزه کې فرق راغلی وي. نو چې کوم هوښیاران خلک وي هغه په وخت باندې د هغه پرزه بدله کړي یا یې سمه کړي، ریپیر یې کړي، نو هغه ماشین واپس صحیح کار شروع کړي. او چې کوم سست انساني لاپروا انساني هغه وایي مړه ماشین لا کار کوي او زه چې څو پورې راښکلی شي راکاږې، نو بیا عزتمندو سبا دا ماشین بله پرزه خرابه کړي او بیا بله ورځ عزتمندو د ماشین چې کومه مین غټه پرزه وي، مثلا انجن ماشین غټ سیز هغه بیا خراب کړي، نو بیا په دې ماشین باندې ډېرې پیسې لګېږي، بیا دا ماشین صرف کباړ کې خرڅېږي. دغه شان عزتمندو الله رب العزت انسان پیدا کړی دی، د ده د ژوند مختلف پرزې یعنی مختلف حالتونه او مختلف کارونه دي. څه خبرې د دې عقیدې سره تعلق لري، څه خبرې د ده عبادت سره تعلق لري، څه خبرې د ده معاشرت سره رهن سهن الیک سلیک دې سره تعلق لري، نشست و برخاست ناسته پاسته، او څه د ده کاروبار سره تعلق لري، څه عزتمندو حکومت سیاست او ریاست سره تعلق لري، او څه اخلاقو سره تعلق لري. نو کله انسان عزتمندو یو پروژه ډیلی کله بله ډیلی کله بله ډیلی، نو دې ته کمزوري مسلمان وای. نو دی وجې نه عزتمندو د جمعې په بیان کې کله یو اړخ ته تاسو ته خبره کېږي، کله بل اړخ ته خبره کېږي چې کومه پروژه زمونږ ډیلی هغه ځان له پکار دی چې پیچونه انسان ځان له ټیټ کړي. نو چې کله ته کامل مسلمان شي نو بس بیا عزتمندو د ماشین په شان ټیټ کار کوي، او چې کله ستا پرزې کمې وي نو ته مسلمانې او کار دې نه کېږي، سم روان نه پریشانی د باندې راځي، وړه وړه خبره تا پریشانه کوي، وړوکې مسله راشي ته مونځ هم کې خو نه حل کېږي. نو وجه عزتمندو ستا مونځ کې نه بل ځای کې د مسلې بل پیچ دې ډیله دی، خلکو سره د تعلق برابر نه دی. ستا نظر عزتمندو په مونځ باندې دی چې مونځ خو زه کوم 5 وخته، خو عزتمندو خوش اخلاقه نه هغه پیچ دې ډیله دی. نو الله رب العزت تعالی لږ زور درکوي چې ګوره مونځ سره سره ته دا خوله هم لږه سمه که که نه، د خولې دا چوکاټ هم دې برابر کا، د سترګو دا لیدل هم دې برابر کا، د غوږونو دا اورېدل هم دې لږ برابر کا، صرف یو مونځ خو نه دی که نه. نو د دې وجې نه عزتمندو موږ او تاسو کله ناکله د ناامیدۍ ښکارم شو، مولوي صاحب کېره مولوي صاحب کېره، کله ناکله موږ د ناامیدۍ ښکار شو چې دا ولې داسې کېږي. وجه دا عزتمندو موږ ګورو یو ځي ته کار د بل ځي نه خراب وي. نو د دې دپاره دا مختلف مسایل بیانېږي. د بیان مثال دی د ډاکټر یو نصیحت، دا بیماری ما کې خپل هم کیدی شي، لکه یو ډاکټر انسان ته وایي بھئی ته په یخنۍ کې چې سینه دې خراب وي نیمبو مه خوره، نو دا ډاکټر دپاره هم ضروري ده او دا مریض دپاره هم ضروري ده. که ډاکټر نیمبو استعمالی د هغه به هم سینه نوره خرابېږي، تروش شی چې استعمالی. نو د دې مطلب دا نه چې دا کم مسایل موږ بیانو تاسو ته دا ټول رنځونه او بیماریانې تاسو کې دي، موږ کله ناکله د دې وجې نه دا بیانو چې زموږ په خپله عمل راشي، او دې دعوت کې او دې بیان کې الله رب العزت دا تاثیر ښیی دی چې کومه خبره ته بار بار بیانې تا ته دا ستا زړه وایي ګوره ته عمل وکړه که نه. دا خلک به څه وایي که ته یې داسې ولیدلې چې وایي څه او کې څه، دا دې کې بیان دی عزتمندو. ګوره ته یو ملګري ته بچي ته کله ناکله خبره کې، بچي تا ته وایي تا چې ابو بل ورځ داسې کول، بس سړی به نیغ شي، هغه کار داسې نه کوي. نو بهرحال عزتمندو
د دې متعلق کله معاشرت کې زمونږ فرقي، کاروبار کې هم فرقي، مونځ هم صحیح، اخلاق هم زمونږ صحیح دي، خو کاروبار کې چې کوم شی خرڅو هغه شی حرامي، یا په کومه طریقه چې خرڅو هغه طریقه حرامي، یا دوکا قسم پکې خورو، دروغ پکې وایو هغه طریقه خرابوي. مونځ دې صحیح دی خو کاروباري طریقه دې خرابه ده. او کله کاروباري طریقه هم دې صحیح، حلال شی خرڅې تا نه څوک هم خفه نه وي، خو ستا خپلو خپلوانو سره تعلق برابر نه وي، په دې باندې م الله خفه کېږي. او زه د چا پروا نه کوم، نو الله وایي چې ته زما د بندګانو پروا نه کوې، نو زه ستا څه پروا کوم. بعضې خلک داسې وایي که نه، زه د پلار هم پروا نه کوم. نو الله وایي چې ما تا له دومره ښایسته پلار درکړی دی، خلک ورته لرې لرې نه سلامونه کوي، او ته دومره ذلیله انسان یې چې وایي د خپل پلار پروا نه کوم، نو زه ستا څه پروا کوم. ستا پلار خو زما په کار نه راځي، ستا پلار ستا په کار راغلی چې ستا غوندې پرزی پیدا کړې ده، نو ته سلام کوه، ګزاره کوه. کله پلار عزتمندو د خپلو بچو نه هسې بېسه خفه شي، او زه د بچو پروا نه کوم، او غول مې خوړلی چې دا بچي مې پیدا کړي. الله وایي ښه په سمسو سمسو دې خوړلی دي. هغه ورځې دې هیرې شوې چې واده دې وکړو او کال دې د واده تیر شو او بچي دې نه کېدل، او څومره دعاګانې به دې کولې چې ماله یو ګوډ زوی راکه خو چې زوی وي، او یا الله ړوند دي خو چې یو زوی. هغه ورځې د نه هیرې شوې. خیر دی ګزاره کوه، ستا زوی دی یو لوی نعمت دی، دې پسې د خلکو سترګې راوتې دي، او تعالی ما اسانۍ سره درکړی دی، خو ته یې په خپله تربیت نه دی کړی، الګ لږ وران شوی دی. اوس لګې ټول اولاد نه دي چې کوم دی لاس ووینځل چې دا د سره یو نعمت نه دی. د قرنګې ښځه د خاوند کوي، خاوند د ښځې کوي، او عزتمندو ملګری د بل ملګري کوي، دکاندار د ګاهک کوي. چې کوم کس له دکان ګاهک لږ ډېر راځي، زه پروا نه کوم، که لین کې ودرېږي ودرېږه، که نه ودرېږي په مخه دې ښه، اور پتلی گلی سے نکل جا، ځه وروره کوڅې نه وځه. دا قصې خلک کوي. نه، ګاهک ته ښایي آی ایم سوري، انشاءالله زه در کومه، ودرېږئ، تاسو تسلۍ سره ودرېږئ، زه معافي غواړم، کسان ډېر دي، خفه نه شئ، سبا نه به بل شاګرد لګوم، تاسو له به تکلیف نه در کوم. بره ګاهک ته چې کوم دی یو پکې ولګوه چې هغه ځي کې چې کوم دی هغه ولاړي چې هغوی ته تکلیف نه وي. ګاهک به دوکاندار ته داسې نه وایي مړه چې موږ نه راتلو تا نه به چا څه شی اخیستی وې، په موږ آبادي، او قسم دی که موږ دله رانلو نو څوک به دې مشاهدې ته مو نه ګوري. نه، چې یو دوکاندار ښه شی خرڅوي، بهترین شی خرڅوي، ګاهک له پکاري چې دله حوصله ورکړي. ماشاءالله یار ستا په شان دوکاندار هم نه دی لیدلی، خوش اخلاقه مې، شی هم په ټایم ورکې، بهترین شی هم ورکې. حوصله کوي عزتمندو د هر یو څیز، چې د ښو دوکاندارانو او د ښو خلکو دوکاندارانو موږ حوصله افزایي وکړو، نو هغه به دویم برانچ جوړوي. یا نور دوکانداران به هغه ته ګوري چې ګوره د دې خوش اخلاقه دوکاندار او دا سهولت پسند چې نورو خلکو له سهولت ورکوي، د دې دوکاندار خلک تعریف کوي، نو هغه بل دوکاندار به هم ځان خوش اخلاقه کوي. وایي لکه کار خو په دې کېږي. نو دا ټولې وړې وړې خبرې دي عزتمندو، خو دا بیا هم ډېرې غټې خبرې دي. ځکه غټې خبرې دي چې موږ او تاسو پې یو عمل نه شو کولی. کار ګران دی، کوي به څوک، کړه تیار چاله ورځي. موږ یو مجلس کې کله ناکله ناست یو، ګینټه کینو، قسم دی موږ پکې یو خبره مو نه کوو، ټولې خبرې خلک کوي، بې ادبي دي معافي، او ټول خبرې هغه کوي، داسې درته وایي بې ادبي دي معافي، ته ورته معاف ته. بس بیا چې شروع شي نو بس اخره کې وایي مولوي صاحب دعا کوه راته، اخره کې دعا ورته موږ وکړو. نو موږ خو خوشحاله یو، څه خبره نه، ځکه موږ خپل هم ډېرې قلتې کوو. خو عزتمندو په کار دی چې یو علم والا کس، ضروري نه ده یو مشر کس، یو هوښیار کس، یو مزیدار کس خوږې خبرې کوي، هغه له موقع ورکړه چې خوشحاله دي کي. ته څه کړه تکړه تکې وران سې کلې کړپه کړپه دې خېږي، هېڅ د فایدې خبره در کې نشته دی. وایي نه د پیاز سره او نه د پیاز کونه، یو ځای نه. نو د دې وجې نه عزتمندو هوښیارانو سره چې کښېنې، وایي ځان نه به غوږ جوړ کړي، غوږ، او خوله به وګنډې چې دا خبرې دې زده کړې، سبا چې ته غټ شي نو تا ته به ماشومان وایي، واړه به درته وایي یو څو خبرې وکړه، نو ستا په دې کوپړۍ کې به هغه خبرې پرتې وي د خزانې په طور باندې. نو بیا به ستا خپل وخت راشي، بیا به ته خلکو ته نصیحت هم کې، واعظ به هم کې،
خبرې به هم کې، خو چې څه زده کړي نو څه به ووایې که نه، چې څه دې زده کړي نه د خانانو بچي ته اوس وګورئ عزتمندو، د خانانو بچي قمقلان ولي، د خانانو بچي قمقلان ولي. پخوا خانانو ترتیب به دا و عزتمندو چې د دوی به یو غټه حجره وه، حجرې ته به خلک راتله، لډو له به راتله، کریم بوټ له به راتله، صحیح شو. او چونکې غریبي به وه نو خان کور نه به چیم راووتو، کله به بسکټ راووتل، نو زه یو پیلی پیلی چای به مسکو، هغه به چیلم ایښی و، یا به یو ډبې سرګټ ایښی و، نو ټولو به یو کش کش ورکو، پردي سرګټ چې کم دی، هر څه خپل مزه کوي، نسوار د بل مزه کوي، دا به دې خلکو ویل. نو بهرحال عزتمندو سرګټ نسوار دا څیزونه به پکې فري کې میلاو شو. خو چې د خان زوی به راووتو نو دی الکانو کې به هوښیاران هوښیاران کسان مو، خو دوی به غلي ناستو، ځکه د خان زوی به خبرې کولې چې چا به ویلې خلک کېنه کړته کړته مه کوه، دې خولې ته دې ګوره، دې نسواري خولې ته دې ګوره، دې خبرو ته دې ګوره. نو سړي به سرګټ څکو، سر به یې ښکته کو، ځکه ویل که اوس کړته کړته کوم نو پاسۍ مې نو نسوار هم رانه پاتې کېږي، سرګټ هم رانه پاتې کېږي، چا به کړپ کړوپ نه کول. بس د خان زوی به چې اوتې بوتې وویلې. تا خو چې انسان د بل خبره واوري په یو خبره پوه شي، نو د چا خبره به نه اورېدله، نو به د خان زوی به قمقل پاتې شو. بیا به دا نشریتې ویل، یو د خان زوی یو ځل ویلې، چا ورته ویلې هغه سیاسي کس و، پلار یې وزیر اعلی وزیر اعظم مثلا، خلک راجمع شوي د هغوی کور مخې ته اړتال کړی. نو دا چې د خان زوی رالی موټر کې ویل دا سر قمقل بچي دي، دا څه کوي دلته؟ وایي جی دوی اړتال کړی دی چې اوړه ګران شوي دي، اوړه ارزان که اوړه نه میلاویږي څو به کې. خان زوی دا څه د قمقل بچي دي، خو چې اوړه روټۍ نه میلاویږي خو بسکټ دې خوري که نه. هغه ته د قمقل بچیا خو بسکټ هم د اوړو نه پخېږي که نه، سوجي اوړه دا ټول د یو څیز نه راوځي، خو چې یو شی ګران شو خو بل هم ګرانېږي که نه، څوک ورته داسې نه شي ویلی. نو د دې وجې نه عزتمندو هوښیارانو سره چې کښېنې، که نور هېڅ هم نه عزتمندو د جمعې بیان له په ټایم راځه، موږ ټول هفته فکرمند یو چې وایي دلته نوجوانان هم کښېني. تاسو ګوره تېره جمعه بجلي نه وه، نو موږ بیان یو یاد کړی و، موږ ټول تاسو ته لطیفې وکړې، هغه هم د یو مقصد په بنیاد باندې، د هغې نه یو مقصد راوویستلو. ولې بجلي نه وه، ګرمي وه، نو اوس به دا ګرمۍ څنګه د خلکو نه هېرې، نو بس عزتمندو داسې د خوند خبرې ورته وکړه چې د هغه نه ګرمي هېره شي. دا ډېر ګران کار یو صحیح طریقې سره خبره کول. نو د دې وجې نه پوره هفته موږ فکرمند یو چې دې ته به د جمعې دغه دی، ځکه زموږ بیانونه تاسو په فیسبوک او په دغه باندې ګورئ، هر بیان د بل نه مختلف وي. نو دا دومره خبرې را پیدا کول خو ډېر خواري او کوشش غواړي که نه، بې خبره باندې ځان پویول، بیا سامعینو ته هغه ښه طریقې سره پیش کول، دا ډېر ګران کار دی. یعنې اوس زه تا دې جومات کې ودروم ویم د خپل دکان کې چې تا سره کم کم صحیح نه دي، د هغې صرف نومونه واله، خوله به درنه تویې زویې لاړی شي، نشي ویلی زړی د دوو خبرو کسانو په مخ کې خبره نشي کولی، ګرانه شي. بهرحال موږ ستاسو د ریفریشمنټ هم خیال ساتو. بیا دې کې نوجوانان د هغې مطابق به څنګه کې د خندا تاسو ګورو اکثر نوجوانان الکان دلته راشي، ځکه هغوی له خوند ورکوي چې بهی موږ داسې خبرې واورو، نصیحت هم پکې او په دې کې فن هم وي، خوشحالي هم وي، عبرت هم وي، او زه پوه شمه. نو دې وجې نه عزتمندو کم از کم چې په هفته کې انسان د جمعې بیان لم په ټایم راځي او دا خبرې صحیح زده کوي، بیا یو څو ملګرو سره اړئ، نو دا انسان چې کوم دی ډېرې خبرې زده کولی شي. نو انشاءالله په ټایم به راځو که نه عزتمند. یو خبر درته د مونځ متعلق کو، مونځ عزتمندو په ټایم کول پکار دي. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي 3 څیزونو کې تاخیر مه کوئ، او چې کله هم د دې وخت راشي فوراً یې کوئ. یو چې د مونځ ټایم شي تاخیر پکې مه کوه، کیدای شي دنه قضا شي، او قضا پرېږده کیدای شي مړ شي بلکل دنه پاتې شي، هېڅ پته نه لګي. موږ ته د خپل بیګانۍ روټۍ پته نشته، نو د مونځ چاته څه پته وي، وایي کړی به مې مړه کړی به مې. او کله ته شیطان د ماسخوتن په ځای د ماښام مونځ په ذهن کې راواچوي چې هغه لګیا نه وي څه، نو بس بیا دومره سوچ نه کوي مونځ پسې څوک چې کړی مې دی که نه مې دی کړی. دویم چې د جینۍ دپاره د وړ خاوند میلاو شي، د الک دپاره د وړ جینۍ میلاو شي، د هغه لایقه جینۍ میلاو شي، هر څه کې برابره د قام هر څه کې. نو په دې کې وایي بیا تاخیر مه کوئ، او په جنازه کې تاخیر مه کوئ. بس زر یې وړئ
که ښه سړی نو هغه به په آرام شي، ځکه دلته ګرمۍ ته پروت دی او چې قبر ته لاندې لاړ شي نو هلته حساب کتاب شروع شي، فورا ولا الله بدلي شروع کړي. او که وران سړی نو ته به تې په آرام شي، ته به تې خلاص شي، څه به تاویږي را تاویږي، کله به یو طرف ته کټ وړي او کله به مستریح او مستراح، حدیث کې راځي یا به ته په آرام شي او یا به هغه په آرام شي، بس وړی. نو زمونږ دې یو څیز کې به څوک جلدي نه کوي. جینۍ له خاوند میلاو شي څنګه الګ دی جی کوچی بازار کې ډېر غټ د کپړې دکان دی، وایي نه دکاندار سره مې نه لګي، دکانداران دروغجني او پردو ښځو ته ګوري او دا کار وپکې شته. نو په دې خبره پرېږدي او ته یې ښځه چې کوم د ګنټګر کې میان خرڅوي هلته خو ډېرې ښځې نه راځي، وایي میان واله داسي او فلانې او ډېر هر یو څیز کې یو دغه راوباسي. نو څه دله پکار دی؟ ماله د چین شهزاده پکار دی. نو هغه سړی م وایي که نه وایي ماله د چین خاپیرۍ پکار ده. او ته شیشه کې وګوره ته د چین خاپیرۍ نه، ته د چین خاپیره کې اوس به زه کې نو خپل مخ ته م کتل پکار دي. هر انسان کې کمزوري ممزورۍ شته. نو دکه شان عزتمنو په وړو وړو خبرو باندې خلک رشته ماته کي، دې تعلیم نه دی کړی، دا لنډی دی، دا چونډی دی، دا بونډی دی، دا فلانې دی، دا وړې وړې خبرې خلک کوي. د پوزه غټه ده او د توتي په شان پوزه ده او دا فلانې او دړې دی، دغه ښځو کې خلک خبرې کوي خو تورانکه ده. نه داسې نه، هر څیز کې الله خپل خوند رنګ بوی خیر خبره باندې پوه شو. او د هر یو شي خپل خوند دی، خپله مزه ده او د الله هر یو بنده دی. ټیک ده ته یو رشته نه کې مې کوه، ته د هغې نه اعلی پیدا کا، خو هر یو څیز کې څه نه څه نقصاني، هر څه کې څه نه څه نقصاني. یو جنۍ ښایسته ده بد اخلاقه ده، اوس به څه کوې؟ نو دا ښایسته ده. یو جنۍ لږه شان کمزوري ده، بدرنګه ده، خدمتګاره ده، اوس به څه کوې؟ څومره بهترینه خبره ده. شپه ورځ تا ته لاس په نامه ولاړئ. یو الک دی عزتمندو، هغه لږ لنډی دی خو هغه وروره ډېر زیات خوش اخلاقه دی، هغه ستا د مور او د خور هم خیال ساتي. دا وړې وړې خبرې عزتمندو په دې باندې یو بل مه دیکه کوئ، دا ناشکرۍ کې راځي. او بله مسله دا د عزتمندو د خپل مونځ خیال ساتئ. یو الک خپل یو خوب بیان کړی دی او هغه ډېر زیات یریدلی و. هغه وایي ما به مونځ کې سستی کوله، چې مونځ له برالم کور ته برالم مور به راته لمونځ وکړه، چې مونځ ته به ودرېدم په یو رکات کې به راته یو مسله را یاده شوه، بل رکات کې بله، بل رکات کې بله، کله به د مور خبرې را یادې شوې، بیا به رانه رکاتونه ګډوډ شو، بیا به راله خوب راله، اخري رکات کې به راله خوب راتلو، بیا به وده شومه که مونځ به رانه قضا شو، کله یو ټیم کله بل ټیم. و یو ځل زه وده شومه او په خوب کې مې یو ناشنا ماحول وکتو، وی د قیامت ورځ وي او لګی عملنامې تقسیمیږي او تل د میزان قائمه وي، د خلکو عملونه راځي پکې کې دي، اعلان کېږي فلانی دا عمل کړی، فلانی دا عمل کړی، فلانی دا عمل کړی. وی ما زه ډېر په دنیا کې ښه انسان وم، بدکاري مې نه وه کړې، چغلي مې نه وه کړې، دشمني مې چا سره نه ده کړې، حسد بغض مې چا سره نه کوه، سمپل انسان وم، خو بس مونځ کې چې کوم ډېر سست وم، نور مونځ مې کوه. نو وی عملونه ورکړي د یو اعلان وشي فلانی د فلاني زوی ان فلان ابن فلان قد سعد سعادة لا یشقى بعدها ابدا، د فلاني زوی کامیاب شو، د نن نه پس به ناکامي په سترګو ونه ګوري، زم په تمه و چې اوس به زما نوم ملي، زما د پلار زما د نیکه نوم به ملي، فلانی د فلاني زوی کامیاب شو. ما اخره کې یو فرشتې نه تپوس وکړو چې څنګه چل دی، زمونږ حساب کتاب درک نه لګېږي، مونږ خو هم ډېر ښه عملونه کړي دي، هم په دې تمه باندې. ما ته په آرام کښېنه ته ګس طرف والی، وی بس ویرولم، ډېرې ویرولم، وی ما ته وایي ته ما ته جهنمي ښکارئ. او په دې کې چې کوم دی اعلان مو شي چې فلاني ان فلان ابن فلان قد شقي شقاقا لا يسعد بعدها ابدا، فلانی د فلاني زوی بدبخته شو، د نن نه پس به ښه ورځ ویني. بس خولې را باندې راماتې شوې، پریشانی شو. او لږ ساعت پس اعلان وشي چې جنتیان بیل شي، وامتازوا اليوم ایها المجرمون، مجرمان بیل شي. د چا فیصله چې د جهنم شوې ده بس سیټ ته کېږئ، ګس طرف ته کېږئ،
فاصحاب الشمال ما اصحاب الشمال. الله رب العزت وی د ګس طرف والا خلق تاسو ته صفته ده چې د هغوی به د قیامت پورې څه حالي. دا څه ګپ نه دی. په دنیا کې یو ماشوم ته پته ولګي زه فیل شوم، پلار مور سره استادانو ملګرو سره سترګې نشي میلاولی، حالانکې وړوکې هلکي سترګې څوک چا سره نشي میلاولی، چې په دکان کې څوک تاوان وکړي ګاونډي سره سترګې نشي میلاولی. نو عزتمندو بیل شوم، وایي چې روان یې کړم، وایي ما ډېرې زاریګانې فرشتو ته وکړې چې ګوره ما دروغ هم نه دي ویلي، ما چېرته غلام نه ده کړې، ما غلط کارونه چېرته نه دي کړي، ما سره خیر ده ډېره ګزاره وکوي او ما ګوره دومره غلط کارونه ویل چې نه دلته چې د چا فیصلې وشي هغه نشي بچ کېدی. لا تبدیلا لکلمات الله. الله چې یو کلمه او یو خبره پخه کړي بیا پکې دا نه راځي. وایي ډېر مې وژړل الله وژړل. وایي اخره کې بس فرشتي ونیولم او داسې جهنم ته غزارلم. وایي چې جهنم ته غزارلم ډېر نه امیده شوم چې زما یو عمل هم زما په کار باندې رانلی او دا ولې رانلی. نو چې څنګه جهنم ته غزارلم په دې کې یو سپین روبه سپین مخې سپین ګیره یو ښایسته ښکلی انسان یکدم ماله لاس راکو د جهنم نه یې راښکلم. چې جهنم نه یې راښکلم لږه ساه مې په ځای شوه او ما ډېره مهرباني وکړله. وایي ما ورته ویل چې ته څوک یې چې زه دې بچ کړم؟ وایي ما ته وایي چې زه ستا مونځ یې ما ته ما بچ کړې. وایي ما له غوسه راله ځکه په خپل څیز باندې انسان غوسه کوي. ما ورته ویلې مونځ د چېرته غیب شوی وي، اوس یې دنه کوتره کړی وم، اوس یې خراب کړی وم، ته زما مونځ یې او ته مانه غیب شوی وي، چېرته غیب وي؟ وایي ما ته مونځ وایي چې زه لږ تاخیر سره رالم. ولې رالم؟ ځکه په دنیا کې به زم تا د ټولو کارونو نه وروسته او په تاخیر سره کوله به. نو زه را روان وم خو ډېر سست وم، کمزوری وم، خپو کې لاس کې بدن کې مې زور نه و، په ارام په ارام را روان وم ځکه تا زه ډېر کمزوری کړی وم، ډېر سستې کړی وم. نو ما کې طاقت نه و چې زه زر تا ته را رسېدلی وی. نور زه را روان وم. نو چې څنګه په دنیا کې تا په سستۍ سره عمل کو، ما سره د سستۍ معامله کوله، ماله د ټیم نه راکو، ماله د پوره خوراک نه راکو، نو زما بدن کمزوری پاتې شوی و. نن تا باندې څومره سخته تېره شوه، زما به هم تا نه دقه شان ګیله کېدله چې روټۍ به تا مخکې کړله، دکان به دې مخکې کړو، واده به دې مخکې کړو او دغه ګناه به دې مخکې کړله، زه به دې وروسته کولم. نو زما بدن کې طاقت نه و، زه په ارام په ارام تا ته راورسېدم. نو د دې وجې نه عزتمندو د آخرت د سختو نه بچ کېدو دپاره د مونځ اهتمام کول. مونځ ډېر قوي عمل دی، د ایمان نه پس د ټولو نه زورور پاورفل عمل هغه مونځ دی. نو مونځ یو حال کې به پرېږدی عزتمندو. وایي د هغې نه پس مور مې راله، وایي را پاڅولم چې پاڅېږه لکه خولي خولي وم او مور چې مې کتلم زه خو مړ نه وم، خوب مې لیدلو چې را پاڅېدم. مور ته مې ویلې څه چل دی؟ وایي مونځ دې کولو نو ټوپونه دیوال په دغه کې. و د هغې نه پس مې اهتمام سره مونځ کوو چې چېرته به لاړم د ټول نه اول به مې د مونځ غم کوو. چکر له ځي لاړ شه اودس کې لاړ شه، یا چکر چې ته ورسېدلي اوبه دې ولیدلې فوراً اودس تازه که، هېڅ خبره نه، بیا چکر ووهه که نه. چې د مونځ ټایم شو راځئ مونځ کوو، 5 منټه په مونځ لګي او ته یقین وکړه چې مونځ دې وکړو د چکر په ځای کې خلک دله تصویران هم وباسي، ویډیو هم دله جوړه کړي، شهرت هم درته میلاو شي. خلک وایي یار ګوره د چکر په ځای کې دا سړی چې کوم دی مونځ کوي، اگر چې تا تصویرانو دپاره کار کړی دی او د ټیک ټاک دپاره دې کړی دی، بیا هم ښه اثر غورځوي. نیک عمل چې د ګپ دپاره وشي هم ښه اثر غورځوي. خوږ شی خوري که د ګپ په تورې خوري او که واده کې خوري او که د مړي په خیرات کې خوري خوند کوي، ښه شی ښه شی. نو د دې وجې نه عزتمندو عمل دې وجې نه الله رب العزت وایي یا ابن آدم تفرغ لعبادتي، ای زما بندا زما عبادت دپاره م ځان لږ فارغ کا. د هر چا دپاره ټایم شته، د یو بیکاره ملګري دپاره ټایم شته او د یو لالچي انسان دپاره تا سره ټایم شته، د یو داسې زوی دپاره چې بلکل تشپانه دی تا سره د هغې دپاره ټایم شته. زما عبادت دپاره تفرغ لعبادتي، زما عبادت دپاره م ټایم وباسه. زه به 2 کارونه کومه، املأ صدرک غنا، زه به ستا سینه د مالدارۍ نه ډکه کړمه، ته به مالداره انسانې، موړ انسان به، خوشحاله انسان به، ستا خوی بوی به د مالداره خلکو په شان بایي چې چېرته ته ځي خلک وایي لکه دا لینډ لاډ ښکاري، یاره داسې خوی بوی دی که نه د مالدار. املأ صدرک غنا،
زه به ستا سینه د غنا نه ډکه کما، د خوشحالو نه ډکه کما. واصد فقرک، زه به دې د غریبۍ نه وساتما. وان لم تفعل، که تا زما د عبادت دپاره ټیم ویستلو نو بیا ما نه امیدونه مه ساته، ما نه امیدونه مه ساته. بیا وی ملأت یدک شغلا، زه به دې په کاروبارونو کې اخته کما، د دنیا په کارونو کې به دې ټول وختونه ضایع کما، پکې به ته خوشحاله یاره موږ دپاره اني ټایم کاروبار شته، تا ته به پته نه وي، عبادات به درنه ټول پاتې شي، ما نه به په ورو ورو لرې کېږي، مال ته به نږدې کېږي، خو دا به ته نعمت ګڼې، حالانکې دا مال زیاتېدل به ستا دپاره عذابي. ملأت یدک شغلا، هر وخت په دې لاس کې کاري، موږ سره فارغ ټایم نشته وروره، موږ باندې د الله ډېر نعمتونه دي، دا نعمت به ستا دپاره زحمت ګرځي، زکات به تا نه پاتې کېږي، مونځ به پاتې کېږي، د اولاد حقوق به نه پاتې کېږي، د جومات حق به پاتې کېږي، ته به منځ کې خوشحاله. موږ باندې د الله نعمت دی، موږ چا سره بد نه دی کړی، خو نور عملونه د نه پاتې کېږي. نو ولم اصد فقرک، یو خبره واوره، د زړه به دې ګورې غریب کما. یو غریب سړی به د 100 روپو دپاره دومره منډې نه وي لکه ته مالدار او کروڑپتی چې په 100 روپو باندې به ستا څومره زړه خوږېږي. زړه به دله غریب پیدا کما، لاسونو کې به دې پیسې ډېري، په بینک کې به دې پیسې ډېري، خو زړه به دې غریبي، د روپۍ حساب به نوکرانو سره کې، او روپۍ سره به دې ټک زړه چوي. نو دا وجه صحیح، تا زما عبادت دپاره ټایم نه دی ورکړی، مال د سره شته خو مال کې به پریشان یې. اوس به څه کې؟ شیخ سعدي رحمت الله علیه یو واقعه لیکلې ده. شیخ سعدي رحمت الله علیه وایي یو ځل یو ملګري سره ناست وم، نو هغه ته ما هغه ډېر زیات مالدار و، وایي خبرې راته کولې چې سعدي صاحب بس دعا راته کوه، یو کار پاتې دی چې دا یو کار مې صحیح طریقې سره وشي، دا پروجیکټ او دا زما کار، نو بس د دې نه بس صرف الله الله به کومه، بس تسبیح ذکر فکر منځونه بس نشته، خو دا یو پروجیکټ مې چې سر ته ورسېږي، دا کار مې سر ته ورسېږي. وایي ما ورته چې څه کار دی پاتې دی، حالانکې د باندې الله ډېر نعمتونه کړي او ډېر روپۍ او ډېر مال حال یې دله ورکړی. وایي ما ته وایي چې بس زه چین ته روان یم یو پیرې دپاره، دا چین هغه وخت نه ډېر مشهور و. وایي چین ته روان یم او د چین نه مې یو مال دی هغه اخلم، څه شیشه ده که څه شی دي هغه اخلم، او د هغې نه بس چې کوم دی بیا یمن ته روان یم، نو دا شیز به په یمن کې خرڅوم. بیا یمن کې څادرې ډېرې مشهورې دي، نو هلته نه بیا به د څادرې په هغې اخلمه، نو بیا به هندوستان ته راځم، هغه هندوستان کې ډېرې ګرانې خرڅېږي، نو چې دا څادرې هلته خرڅې کړم نو بیا په هندوستان کې فولاد ډېر مشهور دي، اوسپنه او دا څیزونه ارزانه دي، بیا هغه اخلمه، نو بیا فارس ته ځمه، دا به بیا فارس کې خرڅومه، بیا په فارس کې پلانې شی ارزانه دی هلته هغه اخلمه، نو بیا مثلا پاکستان ته راځمه، بیا پاکستان کې پلانې شی چې کوم دی ګران دی، نو هغه چې کوم دی فلاني حلب ته وړمه، او د حلب نه به چې کوم دی اخري ریخم راوړمه، او بس چې دغه مې خرڅ شي که نه د هغې نه پس به انشاءالله الله الله کومه. وایي ما ته وایي چې سعدي صاحب ته خو هم پکې څه ووایه که نه، موږ خو ډېرې خبرې وکړلې، ته خو هم څه ووایه که نه. وایي ما ورته زه درته یو خبره کوم چې د انسان د هرسناک انسان زړه او سترګې نه مړېږي مګر صرف په صبر او په قبر، په قناعت. څو پورې چې د ده سترګې نه مړې شوي د ده زړه نه مړېږي، او څو پورې چې قبر ته نه تللی او په خاورې په دې سترګو او په دې خوله کې نه ور دننه شوي دا انسان نه مړېږي. نن سبا چونکې حالات د کاروباریانو هم خراب شوي دي، نو سوچ کوه چې د کاروباریانو حالات ګډوډ دي، نو چې کوم نوکر پیشه خلک دي چې کوم جاب کوي ملازمت کوي د هغوی خو د شمار پیسې وي، بیا د هغې نه علاوه د عام غریب طورې خلک چې دي کله دیاړي ولګي کله دیاړي نه لګېدلي، نو د یو خبرې خیال ساتئ، د مهنګایۍ دور دی، دعوتونو کې د اسراف نه زیان ساتئ. دویم دا د خپل ملګري په دې مه مجبوروئ چې ما نه خامخا دعوت وکړه او دغه رنګې مثلا نمک منډۍ ته مې بوځه، او یا مثلا څه شی دی ټیکي آر ته مې بوځه او ایکې آر ته مې بوځه او فلاني ته او ډنګري ته مې بوځه، نو لږ یو بل سره ګزاره کوئ.
یا که هغه ځي ته م ځئ نو د خپل وس مطابق خرچه کوئ. دویم نمبر دا دی ملګري ته م وایه ګزاره کوه. یا دریم نمبر د طریقه کوه که ښه خوراک کوه اعلی ځي ته ځه. کبیر رسټورنټ ته لاړې فلاني ته لاړې ډنګري ته لاړې خو ته لاړې ملګري چې کوم دی عزتمندو یو بل سره پیسې جمع کړي بی په شریکه باندې به دعوت کوو. په شریکه باندې دعوت کوئ ټول یو یو شان پیسې واچوئ او خبره ختمه. نو په یو ملګري په بل ملګري باندې ډېر بوج مه جوړېږئ. په خپله مرضۍ چې یو سړی دعوت کوي بلکل ښه ده او مالداره دی مالداره له مالداري کول پکار دي. غالبا یو حدیث کې راځي نبی علیه السلام حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ یو کس وکتلو زړې جامې اچولې وې ویل که ته مالداره نه ویل یم ویل دې جامو ته دې وګوره وی جزا جزي کومه وی نه وی الله غواړي چې کم مال ما انسان له ورکړی چې د هغه په بدن باندې هغه ښکاره شي نو ځان باندې خرچه کوه. نو خرچه ښه شی دی عزتمندو خو په بل کور باندې میلمه مه جوړېږه. که میلمه جوړېږي بالفرض ورځي یار دوست له ځان سره فروټ په لاس کې اخله. نو که ته هلته د 200 روپو روټۍ خورې نو د یو 100 روپو ځان سره فروټ اله نو یو قسم 100 روپۍ هغه خرچه کړې 100 روپۍ تا خرچه کړې. یا عزتمندو د که خوراک شی نه وي که نه د کور د استعمال شی الی یو 2 سیره چیني ځان سره یو ده. پخوا زموږ د مومندانو کې د باجوړیانو دې څیزونو کې دا ډېر ښه رواج و چې چا کره بتلو نو عزتمندو دوی به چیني ځان سره وړله ګوړه به یې ځان سره وړله کلول کرخه د دې به یې ځان سره یو تیلی واغسته دا به یې وړله. نو عزتمندو په بل کور باندې پوره بوج ما شوی. نبی علیه الصلاة والسلام وی ټیک د میلمه ډېر لوی نعمت دی چا کره چې یو میلمه راشي نو فلیکرم ضیفه یو شپه د هغه چې کوم دی جایزته لیل یوم و لیلة یو ورځ او شپه خو زه هغه میلمه دی ښې وکړه خو 3 ورځو شپو پورې چې کوم دی بیا کاغذ وخت تېری نو د ښه خوراک به کې 3 ورځو پورې بیا میلمه دی که د هغې نه پسم پاتې کېږي نو بیا صدقه ده خو بیا وایي لا یحلو د دپاره دا جایز نه دي د دې میلمه دپاره ان یسویه چې دا تکلیف ورکړي په هغوی باندې بوج جوړ شي او ان یحرجه هغه په حرج کې واچوي په تکلیف کې واچوي. نو په تکلیف کې به میزبان نه اچي کوربه به په تکلیف کې نه اچي چې بس کېناستې او کېناستې او خوره وسکه یاره د دې کور شوملې مې ډېرې خوښې دي ستا دا خوله هم دې شوملو ته جوړه ده او دې لسۍ ته ایله برابره ده او ستا سر کې هم څه خوروا شته که نشته ټول عمر به پردي لسي څکې او پردي شوملې به غړپې ستا سر کې هم څه خوروا شته که نشته. نو پردی سیز عزتمندو وایي په پردي کور 100 میلمانه زه دي یو سړي 100 کسان چا ورته لکه ډېر کسان دي وایي مړه په پردي کور 100 میلمانه صحیح او خپله چې ورکره 2 راشي وار پار تې خطایي هلکه ټیم نه ګورې او بس را خطایي. نو د دې وجې نه چې بلکې راځي دا ادراک کوه دا سوچ کوه چې دا ګرمي ده د هغه هم بچي دي ښځه ده دا دومره پخلی هلکه ګورې وریجو سره خامخا پلانې شی پوخ کړي. یو سړي چاته وویل هلکه څنګه وریجې به خورې که غوښه ویل قربان وایي په کور کې به دې 2 لوښي نه یعنې مطلب دواړه پاخه که بس غریب وله بیا دواړه پاخه کړه. یو پکې لا ویلي وو وایي د روټۍ نه مخکې به کاوس کو او د روټۍ نه پس څه به خورې هغه چې د چای مې به باندې ګزارو کړي وایي نه د روټۍ نه مخکې به کاوس کو او د روټۍ نه پس به تور چای ورپسې څکو. نو روټۍ ته هغه تپوس هم نه وکړې روټۍ هم پکې را داخله کړه. نو عزتمندو دا د ګپ خبرې دي خو د مسلمانانو خیال ساتل پکار. عبدالله ابن عمر دا عادت و چې به ځان سره میلمه خامخا کېنو یو ځل یو کس ځان سره کېنولو چاته یې ورسه یو کس راوله چې ما سره روټۍ وخوري ثواب په طور باندې هغه چې کېناستو نو ټول دسترخوان یې تېزه پاکو. عبدالله ابن عمر ورته داسې کس بې مه راوله ورته ویلي جي ته خو میلمه ته ډېر خوشحالېږي وایي دا خو میلمه نه دی دا خو لیو دی میلمه دې ته وایي. بیا د نبي علیه السلام حدیث ذکر وکړو وایي نبي علیه الصلاة والسلام به فرمایله چې یأکل المسلم فی معی واحد وی مسلمان سړی په یو کلمه خوراک کوي او کافر چې کوم دی په 2 کلمو باندې خوراک کوي 2 کلمې دي 2 وانه ډکوي. نو بعضې کس دومره وخوري چې کلمې څه کې په مرۍ کې به هغه خوراک بیا ورپسې پروت وي دونه یې کول پکار عزت خبره پوه شو. یو سړي دومره مال والی چې وروره د مرۍ پورې راغلی او ډاکټر له لاړې هغه ورته زه دا یو ګولۍ وخوره نو دې سره به ښه شي. هغه ورته ویل ډاکټر صاحب د ګولۍ ځای پکې شته ویل او دومره خو پکې شته وایي زه مړه د دې په ځای ورپسې خوږه حلوا ولي نه خورو چې دا ګولۍ خورو چې دومره ځای ما خو ویل که ځای پکې نشته. نو د دې وجې نه عزتمندو
لږ شان د دې خیال کول پکار دي ځان نه کافر نه دي جوړول پکار چې په ووانه کلمو باندې خوراک سبا د پاره بعض وخت چې زی دا دوه ټیمه خوراک مونږ کی دعوت دی د فلانی کس به ځان سره ملګری بوزي د فلانی دعوت ته بچیم ځان سره بوزي ډریور به اله بوزي چې ته اکثر په موټر کې ګرځې ډریور به بوتلی شي او چې اکثر په موټر کې نه ګرځي به ډریور هم ځان سره نه بوزي هم په دغه سیکل به دې ځي په خبره باندې پوه شوې که نه نو د دې خیال ساتل پکار دي بعضې کسان یې ډېر زیاتی کوي عزتمند پردي کورونو کې پردي دسترخوان باندې ها او بعضې خلک داسې چې دغه په دسترخوان ته خوراک نه کوي هغه تا ته وایي خوراک کوه زموږ یو افغانان ملګري چې لاړ شي که نه دومره خوراک د باندې کوي بار بار به دله راوړي هغوی قسم دې زه خوشحالېږم تاسو خوراک یو کس باندې نه چې صرف موږ ټول کسان چې ناست دي څلور پیرې به درته چې کوم د افغانانو دا ډېر ښکلی ترتیب دی وروره چې دوه کسان کښېنئ زمونږ مومندان څلور شي وروره چې کوم دی لاس دې ورته بې نه رسېږي کله د یو لاس سره جنګېږي نو بس په دې کې ټایم ختم شي دعا وکړئ زه په مغه دیغه په نیمه خېټه پاڅېږه افغانان دوه کسان کښېني یو بل ته مخامخ په مقابله کې او غټه غورۍ درته ږدي خو افغانانو سره چې خوراک کې یو کار به کې ځکه د هر یو څیز به طریقه یې زده کوي افغانانو سره چې کښېني نو پهله به وریجې نه خوري د نورو سره چې کښېني پهله به وریجې خوري ځکه دوی ترکاري وروسته خوري موږ یو ځل کښېناستو افغانانو سره نو موږ خو وریجې پهله خورو چې وروسته مو کتلې ورور هغه د ښوروا پلیټ او هغه وخت یې ختمه کړې وه راشه کې راځئ دا څنګه چل دی نو د هغه حصه پکې روانه ښوروا وخوره خو د هغه حصه پوټۍ روانه هغه ته یې په هغه وریجو باندې د پاسه کېده چې دا ستا حصه شوه هېڅ خبره نه یا ترکاري وخوره خو د هغه حصه پکې پرېږده نو دې طریقې سره عزتمندو دا کول پکار دي او یو دا دی هسې بې څه اچانک پچان باندې نه دي ورتګ پکار چې ورلې نو بیا چې د باندې څه اوسکل نو بس هغه صحیح چې څه تیاري هغه د یاري او پیاز دی وي خو په نیاز دی وي دا خبرې هم د دې دپاره ویلې شوي دي یو سړی چا کره لاړ وروره بالکل نہ جان نہ پہچان او تو مان نہ مان میں تیرا مہمان او بچاؤ دسترخوان ورور بس مامش میرا درګډ دسترخوان یې ورته ولګېد هلکه ته څوک یې نو یو ورځ خو پرې روټۍ وخوړه سبا بیا رالی وایي زه ستاسو د رشته دارانو رشته دار یم ډېر لرې رشتې ورسره وایسته ستا د ماما د کاکا د ترور د زوی د خورۍ د رور زوی ما سړی زیاته خو روزانه راخطا دی نو عزتمندو داسې چی راوړلو چې هغه بلکل هسې په اوبو کې ولې یو دوه پاڼې او یو دوه څاڅکي پی واچول هغه چې هغه چی ورته وکتل ویل دا څه شی دی ویل دا چی دی ویل دا څه دي ویل دا د چیو چی دی څنګه چې دوم د رشته دارانو د رشته دارې یا شوملې وله راوړي داسې سپینې شانوي صرف وایي داسې دي ویل دا د شوملو شومله ده د لسی ده بس هغه زمانه بیا په هغه طرف ته راتلو چې هغې اوس کلو بس خېټې خرابه وه بیا نو دې طریقې سه عزتمندو دا د ګپ خبرې دي خو خورولي په خپل ځای باندې د دسترخوان د هر یو څیز رعایت یو سړي چېرته بیمار دا بعضې کسان افغانانو کره مریضان ډېر راځي چتراریانو کره ډېر راځي غریبانان تباه کړي لس پنځلس ورځې پراته نو خیر دی کله ناکله سړی راتلی شي خو په کار دا دی چې ته راځي مریض راولئ ځان سره یو ملګری هم راوله یو زنانه هم راوله یو ورور هم راوله دا غریب لس ورځې وله شوټي وکړي دکان ته نه ځي فلانې نه ځي د هغې خوراک سکاک وغیره دا څیزونه تیارول ډېر ګران کار دی عزتمندو نو کاروبارونه د دې څیزونو خیال ساتل پکار نو یو سړی چېرته مریضو په لاره تېرېدو او چا کره خوراک وکړو نو ډېره زیات یې وخوړله هغه ورته ویل لکه څنګه په دې طرف را پېښ شوی وایي دا خېټه مې خرابه ول د مې ډاکټر ته ځان ښودو نو په دې طرف رالم هغه وایي چې وروره د ده خېټه خرابه ده دومره مال دغه کوي پاس کوي نو ورته ویل وروره چې کله روغ شي نو په دې لاره را نه شي ویل نه ما بیا څه کومه دلته مې څه کار دی ډاکټر له راغلی وم بعضې کسان عزتمندو په ډېر خوراک خوشحالېږي دا لطیفې دي عزتمندو خو دې کې د عبرت خبرې دي خو ته چې چېرته م لاړې که نه دغه آدابو ته ګوره چې کوم ځای کې کوم شی مخکې خوړلی کېږي او د هر یو څیز دپاره په روټۍ کې خیال ساته افغانیان شو مومندان شو خصوصا او دغرنګې افریدیان شو دوی په سړي باندې ټیټ خوراک کوي نو یو استاد چېرته یو عالم مولانا وایي زه یو ځل شاګرد سره لاړم چې شاګرد سره لاړم نو هغه شاګرد غالبا د وزیرستان خلک ډېر نران خلک دي او ډېر پوره ګډ درته ږدي او دغه ګډ کې د وریجې پخوي
نو بهرحال د شاګرد یو استاد ویل جی موږ د روټۍ نه پس بیا مثلا کیر فیرني او فروټ هم خورو مطلب یې دا و چې د استاد مې لږ د دې دپاره خیال وسات الحمدلله یهدیکم الله وایي نو عزتمندو چې ده روټۍ وخوړله روټۍ یې لږه ډېره وخوړله ځکه ډېره مزېداره وه نو لږ ساعت پس چې کوم دی لا فروټ او دغه خو نه راغلي د هغوی یو طریقه وه چې هغوی سړي ته بیا وایي دا روټۍ وخوره نو غټې غټې روټۍ وي د هغوی یو روټۍ داسې نیمه رانیمه کړه هغه پلار یې د دې طالب علم پلار د مولي صاحب ته وایي مولي صاحب یا میلمه صاحب دا زما د دې زوی دپاره وخوره زما دا زوی ته باندې ډېر ګران دی او ډېر ګران دی موږ له کوم ځای نه رالو نو بس هغه نیمه روټۍ وخوړله خو زه خو پکې نه وویله زه بس فروټ به نه خورم کیر به ونه خورم بس دا نیمه روټۍ وخوره نو چې نیمه روټۍ وخوړله د هغې نه پس چې کوم دی هغه سړي بیا نیمه روټۍ را نیمه کړله او هغه ته وایي مولوي صاحب ډېر لرې نه راغلی دا روټۍ نوشت فرمایي هغه ورته چې نه الحمدلله ما ښه پوره وخوړله ښه په اخلاص مې وخوړله هغه نه 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 دا زما دپاره وخوره زما دپاره یې وخوره هغه ویلې چې اوس که د زوی دپاره مې وخوړل پلار دپاره یې نه خورم نو خفه به شي سړی نو نیمه روټۍ ورپسې نوره وخوړله یو روټۍ شوه لږ ساعت پس ویل زه بس قصه ختمه شوه هغه بیا نیمه روټۍ را نیمه کړه وایي دا د چا دپاره وایي دا د نبي علیه السلام دپاره وخوره خدایه پاکه داسې خبره وکړي چې یو سړی ګناهګارۍ بعضې کس نو چې اوس د نبي علیه السلام دپاره یې نه خورم نو سړی به وایي چې دومره ملا سړی دی دومره د دین نه خبره دی او بلکل زوی پکې نو سترګې بوقې راووتې نو بس دا غنیمه روټۍ نوره مو خوړوي زه چې د ده نه اوس خلاص شو بس پرېږدی سبا ماښام له به روټۍ نه خورو په سبا به هم نه خورو دا به جمع کړو له اډوانس کې بس ذخیره وکړو نو بس هغې وکړو قصه به ختمه شي لږ ساعت پس هغه بیا هغه نیمه روټۍ راواغسته خو چې خدایه پاکه اوس پکې څوک پاتې شو پیغمبره پورې خو ورسېدو نو اخره کې هغه ورته وایي دا د خدای دپاره وخوره هغه چې ویل دا یې واورېدل ویل والله که نوره وخورم او نور پکې ځای نشته چې میلمه ده ویل چې نه خورم دا دې زوی ته وایي ته ورشه هغه ټوپک راواله وایي کافر دې راوستی دی خدای نه مني خدای به ویل راوړه دوه روټۍ خورم نو بعضې خلک داسې وي چې د وړې خبرې نه یو غټه خبره جوړه کړي خو دا د هغوی مینه او محبت وي نو دې وجې نه مینه محبت به هم کې خو په اندازه به کې او یو دسترخوان باندې چې یو ځای ته لاړ شي هلته په ترتیب سره روټۍ خوري چې د باندې زیات هم نه شي اوږې هم پاتې نه شي ستا چې کوم دی عزتمندو هغه دم ونه ګوري چې دا ډېر زیات روټي خلاص دی او ډېر خیټو انسان دی او ډېر سپیشان انسان دی نو ډېر ترتیب سره په هر ځای باندې روټۍ ته کېناستل بعضې کسان یې داسې شیندې ویندې کوي روټۍ داسې ګډه وډه خوري چې د هغه بل سړي دغه روټۍ نه زړه تور کړي نو دې د ټولو خبرو به خیال ساتو که نه انشاءالله الله دې عمل کولو توفیق راکړي